أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا او یم آیت تے سورۃ الاحزاب کے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ذا اللہ نے یریگے وقولوا وائے قولا سدیدا وینا برابر د شر سلام مومنان تاخیری خطاب ورگئی تقوا پبارک لکه څنګه چې سورۃ په شروع کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب تقوا متعلق لفظ د تقوا عام دی د سورۃ جمعی احکام او خطابات تشامل له دلته صحیح روش صحیح انداز هغه دغه خودنه کې چې د ایمان تقاضا ده مؤمن لسنګ خبرې کول وکړ دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله د الله نه یریږي تقوا کوي د الله نام امام طبری وی اے خلکو چې الله منه او رسول منه تقوا کوي د الله نه د خبرې دا سودا نه فرمانیو کې ځان بچ کوي نه فرمانه نه کوي د سزا مستحق بشه سمرقندی و تو الله واخش الله الله خبر منه او دا نه یریږي وقولوا وای قولا وینا سدیدا برابرونه غا ټیکو صحیح رښتیا وای ابن جریر لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې او د مؤمنانو په باره کې صحیح خبره کوي قول قاصد کوي ناجایز خبره مکوي په حق خبره کوي باطل خبره مکوي امام مجاهد وی سدیدن یعنی سدادن نیغي خبره کوي کاږي وږي خبره مکوي نیغ دانه چې چاترا نیغ شی بدتمیزو کې نه قطاده وی عدل خبره کوي د انصاف مطابق خبره کوي هر څه کې عدل کوي هر څه کې خپل کړو وړو کې په خپل وینا کې د عدل نه کار لري رښتیا وایي اکرمه بوي چې قولوا قولا سديدا مان لا اله الا الله دا وایي او د عقیده خپل کې د فرایض منه د خوره کې تبلیغ وکړي سمرقندی وی عدل او ثواب برابر خبر خپل مینس کې کوي یو د یوزوی نسبت خپل پلار ته کوي بل پلار ته هم کوي دا قول سدید دی ښا پدې کې دام داخلي جزان لخیلونو قومونه مبدلوي یعنی یو شړې یو قام کې خلک اقام د سبو ګور نه دان قوم بدل کې داسې مکو ابن جوزی لګي چې د قولن سدیدن کې سلور اقوال دي یو دا چې ثوابن صحیح خبره کوي ثواب سواد سره صحیح خبره کوي دویم دا چې رشا وای دریم دا چې د عدل نه کار اخلي سلورم دا چې قصد کوي یعنی حق خبره کوي لا اله الا الله سو کی مراد ده دا قول قصد او قول عدل دا شی لا اله الا الله ده یا عدل په ټول اقوالو کې ټول اعمالو کې مراد ده یا پشان دا آیت پشان په مرتبه د زینب او د زید رضی الله عنهما راغلي دي داغي پشان کې راغلي دي چې دې باره کې غلط خبره مکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غشي نسبت مکوي چې دا غسان سره نه خایم امام قرطبی لیکي چې قول السداد دا ټول د خیر کارون ته شامل دي د خیر ویناګانو ته آیت بالکل عام دی آیت عام دی چل ازیت مور گئے بخبل خل باندې ابن کثیر وی مستقیم خبره کوي چې پای کې کوګوال نه وي انحراف پکې نه وي د حق نه بګي انحراف نه وي ها ابن کثیر او مسند احمد او ابن ابي حاتم یو حدیث لیکلی چې نبی صلی الله علیه وسلم لموز راکړه د ماسپخین کله چې مخ رو ګرځاون اشاره وکړه پلاس باندې مته چکینه نبی فرمایل چې الله ما ته حکم کړی چې تاسو دا ویم چې ان تتقوا الله وقولوا قولا سديدا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله ویل دي چې تاسو ته وې ما چې الله نه ریږي او صحیح خبره کوي بیا زرانو لراغي هغه ته وې ان الله امرني الله ما ته ویل یا امر وکړه چې تاسو ته حکم وکما ان تتقین الله تعالی د الله نه ریږي یخذو وتقولن قولا سديدا وتاسو صحیح خبره کوي دواړو ته حکم ورسوخه دا حدیث هم دې پدې کې یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما یصلح لكم اعمالکم قبول وکي استاسو عملونه دا فائدہ ده ويغفر لكم ذنوبکم او تاسو ته تاسو ګناونه وبخیم
ومن یطع الله او چا چې اطاعت کو د الله او رسوله د رسول فقد فاز فوزا عظیما یقینا په لوی کامیاب شو. د تقوا او د قول سدید دو فائدې بیانې چې تقوا اختیار کې او سم خبره کې او سم خپل چلے دو فائدې په دې کې ها د دغه سماره ده. یصلح لكم اعمالکم امام طبری وی اتقوا الله وقولوا السداد من القول دوسو سره لګي الله نه ریږي او صحیح خبره کوي نو توفیق بدر کی تاسو د الله د نیکو عملونو تاسو عملونه به خسته شي مزیدار وشي. سمرقندی وی تاسو عملونه به الله قبلې ښه ستا خلص ما چلیږي کنه زبان دې صحیح استعماليږي تقوا درکې نه ستا عملونه به الله قبلې عملونه پسنه قبلېږي په مونږ کې تقوا نه زموږ زبان صحیح نه ده دا وکړه قبلېږي چې زموږ جبه صحیح شي. ابن جوزیم لګي الله بس تاسو نه کې قبولېږي مقاتل د نقل کی تاسو عملونه بخسته کی پاک وی کی مزیدار وی کی. ابن کثیر وی الله بتاو دنے کا عملونو توفیق در کی بل فیدا و یغفر لكم ذنوبکم معاف کی تاسو گناہوں تاسو گناہوں بتوبخی معاف کی الله پاغي سزا نه در کی. ابن کثیر وی الله بتاو سره گذشتہ تیر شوی گناہوں معاف کی او سچ رستو کیږي په مستقبل کې الله بتاو توفیق د توبې در کی الهام بدل توبې وکي. ومن یطع الله ورسوله او چا چې حکم منو اطاعت منی خبره کوي اطاعت کی د الله او د رسول عمل کی اس پاغه چې الله ته حکم کړی دی منی کیږي دا غسنه چې الله رسول ته منع کړی دی او صحیح خبرې کوي صبري وي اطاعت د الله کی او د رسول کی پټ او ښکارا دواړو کی کوي. سمرقندی وی نسو فقد فاز فوزا عظیما یقینا دې کامیاب شو په لوی کامیاب ګور ټول احکام چې مخکې بیان شو کنه په اخره کې وي مې ته الله او رسوله دا جمله وروړه دا په دې وجه ذکر غا چې صورت کې څومره احکام ذکر شو کنه دا ټول اساس او بنیاد په اطاعت الله او اطاعت رسول له دا غي نه خو نور خبر نشته. نو څوک چې الله او رسول اطاعت کوي نه په لوی کامیابی به کامیابیږي الله بدله کرامت عظما بول ډېر لوی عزت بول ور کوي. سمرقندی نجا بالخير نجازوی مونته په خیر سره د ډېر لوی برخو مونته ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان عرضنا الامانه یقینا منګه پیش کړی د خپل ذمہ داری پیش کړي وا په خوا علی السماوات په اسمانو باندې ولارد او پزمکا پاغي مخبل خپل ذمہواری ورواچول اسمان استاد ذمہواری د ازمکه استاد دا والجبال په غرونو باندې داغي ذمہواری مو ورواچول فابینا نغیزان بچ کو انکار او کو يحمل لها پدې کې د خیانت کولونه دا بس اسانه معنی واشفقن منها او يردل د خیانت کولونه زجاج دا معنی کړی زجاج وحملها الانسان خیانت کو پدې کې کافر انسان انه یقینا د خیانت کوونکې انسان کان ظلوما جهولا ډېر ظالم او جاهل دی. ٹھیک شو څوک معنی کې چې موږ امانت پیش کا پاس مانو په مکه باندې په غونو باندې ناغي انکار کو د امانت ته پورته کولونه دا معنی خو کوي خام واشفقنا منها او يردل د دینا وحملها الانسان او پور تک د امانت له انسان یقینا دا انسان ډیر ظالم او جاهل خیال دې وتا الګ غورن اوچت نه کا چې انسان اوچت کندې اوس د ظالم شو یو سړی ټول دنیا یو کار نشو کول یو سړی کو دا ظالم او جاهل چې کغل اوس انعام ورکول پکار دی پوهیږي تاسو نو معنا خطا کوي کنه هغه چې کین بیا پای کې بیا تفسیر کوي بهر کیف دغه باندې دغه درون اعتراض راځي ها چې د حمل دغه معنی وکي ها چې د حمل دغه معنی وکي تا کوم چې ما اخره کې وکړه دی باندې دومره غټ اعتراض راځي حمل دغه معنی نه ده راځو غیله بخبل ځای ها او معنی هم یو مشکلی کنه یو مسله یې چې لفظي معنی صحیح وکړي شي. امام قرطبی لیکي چې ربط سره مخکې سره کله چې الله په دې صورت کې احکام بیان کړل کوم چې مخکې داغه وضاحت شو امر بالتزام اوامره دلته حکم کو چې هغه اوامر کله کونی سه دا امانت ته د اسلام د کتاب باندې ماته ذمہواری واچوله او امانت ټول ذمہ دارو ته شامل دي دین ټول ذمہ داري چې په موږ دي د امانت ته
مونږ امانت، روزه امانت، حج امانت، دا زموږ سره امانتونه دي، موږ نه به تپوس کیږي. جمهور علما دغه وایي چې د څومره وظایف دي، وظیفې یعنی څومره ذمہ داري دي د دین په مونږه، دا ټول امانت کې داخل دي. امام رازی لیکي لما ارشد الله المؤمنین، کله چې الله مخې مؤمنانو ته بیان وکړو د ښایسته اخلاقو، نبی اسلام ته آداب او خلق ښایسته، دلته انسان ته دا بیان کوي چې الله د انسان د ډېر لوی معامله د حواله کړی دا، د مکلف کړی دی. د انسان اصلي شرف په دې آیت کې بیان نه کړي چې انسان اصل مرتبه هغه کار چې غرونه نشو کولی، اسمانونو ځمکه نشو کولی، هغه د حواله کو. دا الله یو امانت ته چې هغه د انسان په ذمه باندې دی. دا اخلاق او د آداب او د احکام چې د آیت کې بیان شو کنه، د صورت کې بیان شو کنه، دا امانت ته د الله چې د انسان په ذمه دی. نو دلته هغه انسان له زجر وکړي چې په دې امانت کې خیانت کوي، او د اطاعت کوونکو څوک چې مخکې د اطاعت کوونکو حال بیان، څوک چې مني یې حال ذکر کړي. دلته دا خلکو ذکر کوي چې خیانت کوي په دې کې. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، یقین پیش کوم امانت په اسمانو والارض او په ځمکه والجبال او په غرونو، امانت هم پیش کو، ذمہ واری هم پیش کړه. امانت نه مراد دی امام قرطبی لیکي او هم تاسو ته وختي خبر ورکړي ټول اقوال ټول دینی ذمہ دارو ته شامل دي. څوک دا فرایض دي هغه چې الله په بندگانو یې خدي، تفصیل بیا دا هغه سره. څوک دا په مال کې دي، څوک چې اول ته امانتونه وسپاري، یا ټول فرایض هغه په دې کې شامل دي. سخت پاره کې امانت د مال له امانت دام دی ابی بن کعب چې وخت د خپل خاوندو دغه د عزت خیال ساتي، دغه ناموس او دغه د حق او دغه حق بل چا نه ورکي. ابو الدرداء به غسل الجنابت امانت، غسل د جنابت د امانت ته نه امانت ته. مون سم امانت ویل شوی دی. شرمګاه چې کم دی دام امانت دی، دا د بخیال کې غوګونه امانت دی، استرګې امانت دی، او جواب امانت دی، خېټه امانت دی، لاسونه پیدا امانت دی. اپچا کې چې امانت نشته نو پای کې ایمان نشته دی. دا د قرطبي دغه تفصیل لازمه آیت کې تفصیل زیاته ده، امانت په وضاحت کې ولیکي. آیت په تفسیر کې تفسیر ابن جریر لیکي، زجاج درست پیش کوم، زجاج ګوره ابن جریر نه مخکې تیر شوی دی. زجاج زوړ مفسر دی، ابن جریر روسته دی، یاد ساته دی ځایونه کې ابن جریر من اهل منو خو تفسیر زجاج کړی دی، هغه زوړ دی. تاسو ذهن کې دا خبرې معانی القرآن کې غلي کړي، هغه لازم روستو معنی کې چونکه ماګه دی اشاره کړم دا کوم نه ویلي، تاسو ذهن کولو دی. امام ابن جریر لیکي ز تلخیص هم دغه سلور مخو تفسیر خان تاسو ته لږ سات کې دغه نچوړ وایم چې الله خپل اطاعت او خپل فرایض پیش کړل په اسمانونو پزمکو په غرونو. کچرتا او دا خیسه طریقې سره کړو ثواب به عمومه کزایم کړو سزا بدر کولی شي ناغي او یې دل د دینه چې مو خدا نشو کوله. او آدم انسان نه آدم مراد غسته او هغه په خپل ذمہ واغسته یقینا دی ظالم دی، په خپل ځان ظلم کوي، ظلم کوونکی دی، جهول دی، نا خبره دی دا غسنه چې د کوم حصہ د کوم برخه هغه نه خبره دی، چې د انجام نه خبره ده. جویبر وی خپل حدیث کې وی امانت یو ته پیش کنه رب وسا امانت وی دا امانت ته کچریتا دا صحیح ادا که جزا ملایوي که زائد که سزا وي. بس وی ما پور ته کدا رب جتا سوي بس ما دا اومنله نو جنت کې بیا د مازیګر نواله تنور پر وته پور ایثار نو تر دې چې امانت کې ضایع شو، ګناه ته وشو. دام پدې کسان لیکي هم ابن عباس نه دا نقل لی ان عرضنا الامانه عرضت على آدم پادم علیہ السلام باندې پیش شو او ته ویل چې دې خیال وساته دا شی او شغه سره نور وی چې نام امانت نه مراد عام امانتونو د خلکو دي، یو بل خلک امانتونو ورکی د ډېر وضاحت ته زپردم. سو ګینا آدم امانت ناغه مراد هغه امانت ته چې آدم علیہ السلام خپل زوی ته حواله کړو او قابل په کې خیانت کو خپل ور قتل کو.
چې ته نو دې کې داسې روایتونه دا پکې وزور ما آدم علیہ السلام وی حج له درسو دې کې لازم نه زمانه پس بد دې امانت سو خیال ساتي نو غز مکه ته وي او اسمان ته وي غرونو ته وي ناغي انکار وکړو نبی انسانانو ته حواله کو شیستا یا دغه ته نو قابل لګي د غزوی وجو نبی ول چل نه ورته جسوکو سر دې ول غټه را پرې خو نو دو کارغان را لاله غدو کارغان مرونو ایوب ول وی وجو روایتو کې دي بیا دا سه پټ کو دا په دې کې ښه ما پرې خدل کورستو تفسیر کړه لوي امنته بهتر قول پدې کې امام ابن جریر لګي هغه ده چې امانت نه پدې ځای کې هغه ټول امانات دینیه مراد دی او هغه امانتونه چې خلک یو بل سره دي ٹھیک شه تو بری دا وي عمدہ هان ټول روایت ابن کثیر لګي بیا وی دا ټول اقوال دا یو بل سره منافات نه لري بلکې ټول متفق دي ټول یو ځای ته ورګرځي سوق وی دا دلته به طور مثال خبره ذکر ده بطور مثال خبره ذکر ده لکه څنګه الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچې دا قرآن مونږ په غرب نازل کړو کتاب دې چې غرب سوي ډېر زیات جذب وي خاشان متصدعا قفال قفال معتزلی داغه نه دا قرطبی وغیرہ نقل کړي دا غسل کی وی چې لکه بطور مثال دا خبره ذکر ده جزمه غاز مون نه ډېر وی دي کچره دیدا سے مکلف کې دې شو کنه ناغه بشوي وي بهر کیف حسن بصری به وی چې سماوات او اسمانو اراضی باندې دا پېښې وي دي اختیار غیله ور کړو دا نه چې پاغي لازم کړو ښا عرض تاخير لا عرض ایجاب دلته قرطبی دومره آشنا روایتونه نقل کړی دي اما پرې خري پر پلان نه روایت نقل کړی چې ادم مره زمکه ته امانت پیش کنه هغه پروتوکول نشو اسمان ته پیش کنه نشي پروتوکول چې ادم ته وې نه غلړه اوچت کوي په لاسو کې تر پاندې دغه پورې ورو رسو دا بس عجیب عجیب خبره کوي تحقیق په بګار دی حسن بصری وی چې الله اسمان زمکه د اختیار ورکړو واجب کړو لازم کړی بنو ها دا بنو لازم کړم او د حج خبره چې کوم تاسو ته ما وې دا سمرقندیم لیکل ده ها نور تفاسیرم لیکل ده آدم علیہ السلام د خپل مرګ نه پس چاوي چې دا خبره کړه و چې دا مان بسوک سنبال کی خپل مرګ نه پس یعنی مرګ وخت یې کوله ده سمرقندی د غلی ابن قتیبه هم لیکي چې بعد مفسرین می چې آدم علیہ السلام له مرګ راغی غوي یا رب تمانه پس بسوک استخلاف کی سوک بدا خلیفہ کی ناغو تو وی چې د خپل خلافت پر ټول مخلوق باندې پیش کنا پیش کنه ټول انکار وکړو سیوا دغه د اولاد نه نظم کا آسمان سره وسنګ خبرو کولې الله پاک په دې کې عقل واچو هغه په خپل خطاب پوه کړل هغه پوېږي کل شی یسبح کنا بل تفسیر په دې کې دا چې الله پاک پزمکه والو باندې امانت پیش کو پاسمان والو پیش کو په غرونو والے پیش کو خبر اورته ده سماواتنا اهل السماوات مراد دي دا ارضنا اهل الارض مراد دي د غرونو اهل الجبال مراد دي ها پیش کول څنګه دي په دې کې امام رازی لګي العرض امنهم من قال الحشر اجمع کول کنا اچھا المقابله ویلې یعنی مونږ ته مخې ته کې هو امانت نه مراد دی هغه تکلیف او هغه امر امام رازی په نسبت باندې چغه طبیعت خلاف وي نه تکلیف او د مکلف کېدو دا قسم نه پاس اسمان کې شته نه پز مکه کې وای دا خدای نه نسزون له پیدا کړی شي وی کنه د غر ځان له مقصد دی د ځمکې ځان نه دی د اسمان ځان نه دی پس مکه اسمانو باندې پیش کو بعینهم په پیش کو سو کو سو په دی باندې د دې په اهل باندې پیش کو ابن کثیر دلته لیکي د مجاهد نه چې په اسمانو باندې پیش کنا اسمانو یا رب تا ما د رستورو ذمہواری حواله کړی دا اسمانو والا په ما باندې پاتې کیږي نه د ما ته ذمہواری ده کنه
وما اريد ثوابا ولا احمل فریضه، نور ثواب زه نه غواړم او نه زه څه فریضه پورته کولی شم، دا ماله پر ګران ده. پس ځمکه باندې پیش کړه هغې وایي چې را په ما کې تا ونې را ټوکولي دي، په ما کې دریابونه بهیولي دي. ابن کثیر لیکي د ځمکې خلک هم په ما باندې کېږي، ربه زما دا ذمهواره شته که نه، بس دا ماله ډېر دي. غرونه هم دغه شان ته ووایي. ابن جریج نه مجاهد نه دا نقل کوي. وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، دې د عاقبت نه خبر انسان دا پورته کو. خاده کې نور مفسرین دا لیکي موږ دا ځای اسانو وصل کې تاسو ټول تفاسیر وره ظاهره کې قول فیصل راځم دا شانتي هر ذمہواری چې ده کنه داغه د تحمل او داغه د پورته کول لپاره یو خاص صلاحیت درکاري کنه، هغه صلاحیت نیوي کنه نه تاغه نشه تحمل داغه برداشت کوی نشه، توړې نشه، کار کول نشه. ارزه کې ګور مونږه پزمکه کې هر ازمکه کې کاروندنی شو کولې که سوچو کې یو معمولی ټوکړه د ازمکه چې ته هغه ته تخم وې نه هغه بستا دغه تخم امین وګرځي هغه پوچیزه هو کو ته دغه تخم چې ده کنه یو لوی دریاب ته ولې او غټ غر ته ولې او صحرا ته ولې تخم بدای شي. هغه ازمکه امانت هم اوساتي او بلکې هغه لا نشنما او فروغ هم ورکی هغه پورا ودو کی نه دین تا ته پته لګیدل چې یار یو سیزو هغه دارشي صلاحیت نه لري. یہ بھی ایک حقیقت ہے اگر کسی چیز کے اندر ایک چیز کے قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس سے لازماً ابا کرے گی، انکار وکي. لکه سترګه د دایو خاص درجه رڼا دا برداشت کولی شي که د هغې نه سیوا شوه که نه سړي ته بیا نظر نه راځي. وجود یو خاص قسم درجه حرارت یا برودت یخنی او ګرمي برداشت کوي، که د هغې نه سیوا شي یا کم شي نو وجود هغه نشي برداشت کولی، د هغې نه یریږي. معدم یو خاص قسم سیز هغه قبولول شي، که د هغې نه علاوه ته بل سیز وولې که نه که هغه ډېر قیمتي لکه سرې سپینې معده نه خوړلی شي نه ازمولی شي بلکې یریږي ته چې لکه داسې کوي که کاڼې شوه ګټه شوه لوټه شوه خښته شوه چاړه که د سرو دی په خېټه د منډلو نه ده. دا حال د ځمکې د اسمانونو وي دی امانت معامله کې وکړو چې هغې کې د هغې ظرف نه و حیثیت پکې دومره نو نی په دې وجه انکار کړی دی. ښه چې کله دغه معنو کې که نه انکار یې کړی نه بیا دغه تفسیر دی جوړی. ٹھیک شو. فابین ان یحملنها دلته امام راضی وی دا انکار چې دی که نه موږ چې کله انکار حمل معنی په حمل باندې واخلو انکار دا د ابلیس د انکار غونته نه دی. ګورئ په خبره باندې پوه شوې دا امام راضي لیکي لم یکن اباؤهن کاباء ابلیس، نه د ما د دومره خبرونه چوړ شو. تفسیر آیت کې دوه قسم تفاسیر دي. یو هغه ما وایي چې حمل معنی ته وکړي خیانت زجاج کړي، یو حمل په معنی د حمل والے نه پای کې بیا د غرونو دغه نه کېږي چې هغې د الله دغه نه د ابلیس غونته انکار وکړو الله تعالی نیغ شو، نه هغه مراد نه دی. هغه مراد کم چې امام راضي لیکي ابا ان یکون مع ساجدین کنه دا هغه هن ابا نه دی چې انکار یې وکړو هغه را نیغ شوی و که نه. ابلیس خو د تکبر د وجه کړو دی د کمزورۍ د وجه وکړو چې را په مونږ کې زور نشته مونږ کمزور یو ولې واشفقنا منها پسې دلیل نه دی. دا امام راضي لیکلي ښه غرونو یا په خپله په ژبه باندې ووایي په لاسونو ځمکه اسمانونو غرونو په ژبه باندې ووایي الله پاک په ژبه ورکړي یو ته حال وي یو ته قال وي که نه نو که د قال کې ویلي دي په وینا یې ویلي یا د حال نه داسې ښکاره کېده که نه خلک وي حالات داسې دي چې بس حالات یې به خپله خبرې کوي یا حالات د هغې داسې وو چې هغه د هغې بار نه شو پورته کولی. ښه واشفقنا منها ویرېدل د هغې نه هغې کې د خیانت کولو نه ویرېدل لکه ډېر قیمتي لوښي نه هغه یو سړی دی ته نشي هغوی زه نشم سمبولی ما نه مات شي ما نه به خراب شي د دې د وجې ته نه ویرېدل. ښه چې دا خو ډېر قیمتي امانت دی که نه مونږ خو د دې خیال نشو ساتلی. دا امام راضي لیکلي نور هم پکې وجوهات لیکلي. وحملها الانسان پورته کړه انسان یو معنی دا ده وحملها الانسان ضحاک وی قال آدم وی دا پورته کو یو دا معنی طبري لیکلي. ښه قرطبي سے بل معنی حملها ان خان فيها خیانت کو پدې کړه انسان ټول انسانان مراد دي سو کوي نه دا وروسته چې راځي مشرک مراد دی منافق مراد دی په دې بل آیت کې. ٹھیک شو. حملها خان فيها خیانت کو پدې کې دا معنی قرطبي لیکلي قرطبي ومعنی حملها خان فيها خیانت کو پدې کې. ښه
نا خلک وی چې خان در بیٹه کې نه در بیٹه کې خان فیها خیانت کو پدې کې قرطبی لیکلی دی یو د چنګیز خان د نوم خان هغه در به نه دی هغه ځان لجبه امام قرطبی لیکي وهذا حسن مع عموم الامانه كما ذكرنا هو دا تفسیر ډېر زیات صحیح دی چې انسان ټول انسان مراد دي او حمل په معنا د خیانت ته ٹھیک شو جمهور علما سوی مراد آدم دی دلته کې جمهور دا وی ها سدی وی قابیل دی حسن بصری وی کافر او منافق دی ثعلب وی ټول خلق مراد دی زجاج دلته کې وی زجاج دا ابن جوزیم لیکلی زجاج تفسیر کې انداشته هغه وی ان الله یقین الله عز وجل ایتمنا بنی آدم چې کوم دی آدم علیہ السلام اولاد هغه باندې ذمہ واری واچولې زمکه اسمانونو غرونو باندې ومو وی د دې پته مونږ ته لګي ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا كرها قالت اتينا طائعين دا زموږ دلیل دی ښه زمکه اسمان خپل ذمہ واری قبول کړه الله وته راشه ک پر هزار ده ک په زور دا خبرو منه غوی اتینا طائعين شی سے باب د آیت پیش کو دا یو لسم آیت ښه سورۃ دخان نیمون ته دا وی چې کین کانی په غړنو کې جرات غړي دا الله دې نه راغړي يحبط من خشيه الله مون ویل دي کنه وان الشمس والقمر والنجوم والملائكه وكثير من الناس يسجدون لله نور اوس پوګ مې اوس توري د ملائکه ډېر خلک الله د سجدي کې دا مون ته الله قران کې ویل دي نیمون ته پته ولګی دا چې ازمکه اسمانو غړنو لم تحتمل امانه اي عدتها هغه خیانت نه دی کړی په خپل امانت کې هغه ادا کړی دی وکل من خان الامانه فقد احتملها او چا چې امانت کې خیانت کو نه غوي احتملها د پکې احتملها لفظ استعمال کړی ها خیانت کړی دی وکذالک کل من اسم فقد احتمل الاسم ادا هن ته هر سړی چې هغه ګناو کې کنه د ګناه پیټه پورته کو ولا يحملن اسقالهم واسقالا ما اسقالهم د قران نه اوس دلیل پیش کړه ها آیت باندې پوه شو کنه نه چا چې د انبیو خبره منلې کنه صدیقین او مؤمنین ناغه ظلم او جهول نه زجاج وي او پسې د مونږ دا دلیل دا پسې آیت ته ها دو تفاسیر شو د آیت پاسانه جبه کې یا په ظاهر باندې ولګوا حمل نه مراد حمل واخله هغه بیا ځان نه مطلب دی یا حمل نه مراد خیانت واخله ٹھیک شو انه کان ظلوما جهولا یکن دا انسان ظالم دی جهولا جاهل دا چې سو خیانتو کې پدې کې ابن عباس په غر بامر الله دې تو کشوي د الله په حکم ظلوم دے ظالم دے امانت سره وی ظلم کی یا ځان سره ظلم کی جاهل دے داغه د حق نه دلته بعد خلک یو روایت لیکي چې امانت او وفاداری دا په ابن آدم سره دا انبیاء او د الله را لګلې ده ها انبیاء دې سره راغلي دي دا نه دل شوی ده په شو څوک په دې کې رسولان دي څوک انبیاء دي منهم نبیون رسولون قران راغلی د الله کلام دی عربي او جميع د بر نه دل شوی ده ها د بر نه راغلي دي دا کوي نه بیا پکې و چې اول چوجتيږي او سیز کنه ناغه به امانت چوجتيږي نظم کنه امانتداري به خلکو کې دا بني خام ثم الامانه اول شيء يرفع ويبقى اثرها في جذور قلوب د خلکو د زړونو په جوړ کې بداغي اثر بیا به وفا او عهد چت شي اوګد تفسیر د زویما اوګد حدیث د روایت ته هاذا حدیث غریب جدا ولو شواهد من وجوه اخرى ابن کثیر وی قدر سند خدا حدیث انتهایی کمزور دی خو نور سندونه وشتا دا بعد خلک نات خانانه وی کنه جبرئیل امین د لاړ شمه نظم کې نه باول دا اوچت کنه بیا به دا اوچت کنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين دا پارا چې الله عذاب ورکی منافقانو سړو ته والمنافقات او منافقانو خذوا
دا کوم انسان چې خیانت وکړو په دې کې دا خو یا منافق دی په پټه خیانت کړی یا مشرک دی ښکارې کړی دی الله نه مني شریک جوړي دا خیانت دی کنه ويتوب الله توبه توفیق ورکوي المؤمنین مؤمنانو سره او المؤمنات مؤمنانو خذام دا قسم دی په دې کې خیانت نه کړي ها وکان الله غفور رحیم الله بخون کې او رحم کوون کې امانت بارہ کې د جانبینو د نتیجې ذکر کې امانت خو ملوش انسان ته خو یو هغه انسان دی چې هغه مؤمن دی بل هغه انسان دی چې هغه مشرک او منافق دی د عقیده منافق دی بس کافر دی دا ناولی سجدا ليعذب الله والمنافقين والمنافقات دا د حمل ان خیانت سره متعلق ته حمل په معنی د خیانت چې موږ واخلو او يتوب الله على المؤمنين دا یو پټه جمله سره متعلق ده ان بعض انسانان داسې هم دي چې هغې په دې کې خیانت نه دی کړی خیانت نه دی کړی دا د توبې سبب دی او دا د الله د رحم سبب دی او د ډېر ترغیب دپاره صورت ختم کړی دی په غفور الرحیم باندې چې انسان الله سره مینه محبت پیدا شي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات امام ابن جریر لیکي انسان پورته کو دا امانت د دې په چې الله عذاب ورکی منافق سړو لا پدې کې چې منافقت نه کاروالي فرایض صحیح نه ادا کوي حسن بصری به دا منافقان منافقات او مشرکین مشرکات دا هغه دي چې دی ظلم کړی دی خیانت کړی دی په امانت کې منافق او مشرک قطاده هم دغه وي او دا مؤمنان هغه کسان دي چې دی هغه امانت ادا کړی دی تو بری لگی ها زلزان ادیاها دی امانت ادا کړی دی سمرقندیم دغه لیکي ابن قتیبه هم دغه لیکي قتیبه وی منګه امانت پیش کړی د پاج د منافق منافقت ښکار شي د مشرک شرک ښکار شي الله بول عذاب ورکی د مؤمن به ایمان ښکار شي الله باغ باندې سانتیا راولي هغه باندې خپل رحمت وکي کله نه چې غلطي شوی ليعذب کلام متعلق دی د حمل سره امام قرطبی لیکي سوګو چې د عارض نه سره شامل آیت شامل له ويتوب الله سانتیا راولي په مؤمن باندې الله رحم کوي په مؤمن ابن کثیر وی وليرحم المؤمنین یتوب معنی څه ده وليرحم د دا پاره چې الله مهربانيو کوي په مؤمن باندې په مخلوقات کې چې کوم خلق الله منی رسول منی ملائک منی کتابونه منی الله باغی مهرباني وکي امانت ولور کنه الله په سانتیا راولي کنه وګوره دا خو نه چې بس بوج په واچو به وجنا وکان الله دی الله غفورا بخون کې هغه ګناونه بخید مؤمنانو د مؤمناتو پغی باندې پردا چې دغه سزا ول نه ور کوي رحیمه مهربانه دی بیا ولا سزا نه ور کوي توبه نه پس مهربانه دی په صورت کې امتیازات کمی خبرې چې د صورت کې بل کې نشته آیات د توحید خو ورنه آیت د توحید دی پدې کې د کافرانو د منافقانو خبره بالکل اونه منه چې هغه وی زمونږ دا بابا او دا ولی او دا پیر او دا فقیر چې کوم دي کنه دا شفاعت قهری به قیامت کې موږ په زور د الله نه خلاصي دا ونه منه لا تو دل کافرون منافقین سلورم آیت کې هم دغه خبره ده چې کوم خود سره تاسو زهارو کې غستا مهندی کیږي نه ستا خزه ده ستا د خلې زوی ستا حقیقي زوی کې دی نشي دغه هان تاسو هغه بازار مې خوښ تاسو هغه مظلومه معبود شفیع غالبو نشي کېده دا آیت توحید النور امتیازات په دې صورت کې 27 خطابات دي سو کوئی 24 ته جوش مارا 27 دي ولې 12 نبی سلام سره خطابات دي یولس مؤمنانو ته سلور ازواج ته شو نوښ مارا 11 12 او 4 دنه جوړيږي 27 په دې صورت کې د جاهلیت پر رسمونو باندې سخرت شوی دی پر دې زوی ځان لا مزوي کا چې هغه لا پکاټ کې خپل نوم لیکي کنه هغه سم کوا نور بلا رسمونه رواجونه داغه پر دې زوی خله چې کم نه ناغستاین ګور نه د استاد نه دی نورم پکې د يهوديانو نصانيانو تاسو ته ما ویلو د پردې باره کې د غلط رسم او رواج بیان شو په دې صورت کې د غزوه احزاب او د بنو قریظه د غزا ذکر دي دې صورت کې د منافقانو 12 فریضې او قبایح ذکر دي لس صفات په دې کې د اهل الایمان ذکر دي
دې کې د ازواج النبی فضیلت او مقام ذکر چې هغه ستاسو مین دي د هغې عزت او احترام کوي. دې صورت کې تخییر د نبی سلام چې خپل بیبیانو له اختیار ورکړو چې دنیا اخلي که ما اخلي، هغه طلاق نو. د نبی سلم باره کې دا ویلی شو چې دا بالغ هلکانو کې د هیڅ چا پلار نه دی. دا دې صورت کې دي. دې کې واقعه د نکاح د سیدنا زید او د سیده زینب ده، او بل په دې کې دا چې د زید نوم پکې واقع ده دې صورت کې راغلی دی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کول د سیده زینب بنت جحش سره، دا نکاح خود په خپل الله کړو، زوجناکها. دا د امتیاز د شماره دا ډیر دي، دا سل کو درر نه زتا او ته ډیر ویم. دې کې دیارلس دي، ما ته ډیر وې. خاتم النبیین لفظ په دې کې راغلی، مسله د ختم نبوت. خاتم النبیین لفظ په دې صورت کې راغلی دی. د خوراک آداب په وخت دعوت کې د چا کور ته چې دغې څه آداب دي. دې کې د حجاب حکم په دې صورت کې نازل شوی دی. پردي سړي سره زرانه خبرې کوي، نه سمې خبرې به کوي. بار چې وځي په ځان به درون په وړو نه اچوي، درون څادر به اچي. دا دې صورت کې دي. نبی سلام باندې صلات او سلام لیږي، درود لیږي، دا دې صورت کې دي. سلام یو هغه چې موږ مانځه کې وایو السلام علیک ایها النبی، یو هغه چې قبل او لخوا ورشي، بل هغه صلی الله علیه وسلم. ټیک دی. خلک وایي سلام دا درې سلامونه دي. دا یو زمانه هېر شوی پکې درس کې، ما صلی الله علیه وسلم زمانه هېر شوی، ما ته وروستو یاد شوی. درې مثالونه په دې صورت کې ذکر دي. څلورم آیت کې تاسو ته به یاد دي. دا په یو آیت کې درې مثاله ذکر دي، په یو آیت کې دننه داسې چې دشته دی نه. د نبی سلم د نبی سلم دپاره څلور قسمه ښځو ذکر دی په دې کې. اصناف طبقات اربعه، څلور قسمه بیبیانې وې د هغه، او دا څلور قسمه ته کولی شي په دې کې دننه که نه. په دې کې بله څه خبره وه، ازواج النبي که یو ګناه وکړي د هغې دپاره دوچند عذاب و. دا دې صورت کې دي. او په دې صورت کې د امانت عالم ذکر دی چې ځمکه اسمانونو غرونو باندې الله پاک امانت پیش کو، هغې پای کې خیانت ونه کو. دا دې صورت امتیازات دي. نور پورا علم الله ته دی چې په دې کې نور څومره علمونه دي. لفظي معنی ته ګوره. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله، د الله نه یریږئ، وقولوا وایئ قولا سدیدا، وینا برابر د شرع. یصلح لکم اعمالکم، قبول وکړي ستاسو نه ستاسو عملونه، ویغفر لکم ذنوبکم، او ستاسو ته به ستاسو ګناهونه وبخي. دا د تقوا او د قول سدید فایده راخه ته صحیح خبره کوي کنه، عمل بد الله قبل. ومن یطع الله، او چا چې خبره ومنله د الله ورسوله، د هغه د رسول الله رسول خبره منې ښه چې منی نسو فقط فاز فوزا عظیما، کې هغه په لویه کامیاب شو. دا لویه کامیابي ده. دا نه چې دا سره ډېر زبردست بنګله دي، زبردست پیسې، زبردست ګاډي، دا کامیابي نه ده سړیا. ان عرضنا الامانه، یقین موږ پیش کړی د خپل ذمہواری علی السماوات والارض، پس مکه په اسمانونو، والجبال په غرونو، فابین ناغزان بچ کړي یحملنها، په دې کې د خیانت کولو نه څوک انکار وکړي، د هغې د پورته کولو نه ځان بچ کو، پای کې د خیانت کولو نه. دواړه معنی مفسرون لیکلي. واشفقن منه، او یریدل د دې د خیانت کولو نه، یا او یریدل د دې نه. وحملها الانسان، خیانت کو په دې کې کافر انسان، یا پورته کو د انسان. انه یقینا دغه خیانت کوونکی، یا بس عام ولګو هر انسان چې کوم نه کانه ظلمون دی، ظالم دي، سره ظلم په ځان باندې کوي، سره کمی د نه کیږي. جهولا، نا خبره دی خپل انجام نه خبره، د امانت د انجام نه خبره. دواړه معنی وکړه، دواړه مفسرینو دواړه لیکلي دي. خامخا یو له دغه مو ورکوه څه بیسه. لیعذب الله المنافقین، امانت ورکو دې دپاره چې الله عذاب ورکړي منافقانو سړو ته، منافقو ښځو ته، والمشرکین والمشرکات، مشرکانو سړو مشرکانو ښځو ته. دې صورت کې چې کوم احکام دي دې ته امانت پیری شوی دی. ټول قرآن د امانت دی. ويتوب الله، الله توبه توفیق ورکوي علی المؤمنین، مؤمنانو سړو له، والمؤمنات، مؤمنانو ښځو له. وکان الله غفور رحیم، الله بخونکی او رحم کوونکی دی. سبحانك الله.